درمندو کتونکو السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ریاض احمد او نن د سوات تحصیل بحرین علاقه ګری لګن کې موجود یم. ریاض دا راته وایي چې د کوم ماشومان وفات شوي دي په دې کې ستاسو ماشومانو یا ستاسو درونو چې کوم ماشومانو راته وایي چې را دا په څه بیمارۍ باندې وفات شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هیڅ بیماري نه و. یو څو ورځې مخکې 15 ورځې مخکې زما کشر ورور دی هغه یو ځل مړ شو. بیا تقریبا په پسې هفتې نه بعد زما بل ځای مړ شو. نن زموږ د کشر مانه کشر دی هغه یو لور مړ شو. کم چې زموږ کور کې کم نازولې ماشومانو درې واړه ځای واغېست او هېڅ بیماري نه پوه نه شو. جټکا غوندې راځي او بازار ته رسو مدین ته رسو او سلام ورکړي. دغه تاسو چې مدین ته وړی وو ډاکټر له نو دغه ډاکټر تاسو ته څه وایي چې یاره دې ته یا څه بیماري شته یا نشته؟ نن راته دا وویل چې بھائی کوم واړه چې ستاسو نور کور کې پاتې دی هغه راوړئ دی نه به چیک اپ وکړو چې سفر کړو. د ټول نه مخکې را سره خپل تعارف وکړئ او دا راته وایي چې کوم ماشومان وفات شوي دي په دې کور کې تقریبا 3 ماشومان وفات شوي دي د دې په هکله باندې تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول خو ستاسو شکریه. زما نوم نادر شاه دی، سوشل ورکر یم. څنګه چې دلته تاسو راغلی او ریاض خان تاسو ته وویل په دې کور کې په دې یو میاشت کې دننه دا دریم غم دی. اولنې یو میاشت مخکې د سخي د دې چې کوم کشر ورور و د هغه زوی داسې ماښام ټیم کې موږ ته اطلاع راغی چې هغه ته څه چلو شو. نو بیا موږ معلومات وکړو نو هغه بالکل د یو کال ماشوم بالکل لوبېدو په دغه ټیم کې. اچانک دوی باندې څه ساډې غوندې کې راشي او بیا لکه داسې رپېږي. نو هغه بیا مدین هسپتال ته ورسو. نو هغه هسپتال کې هغه ساه ورکړو. بیا د یو هفته مخکې د دې کم چې ریاض بای اوس خبرې وکړې د دې زوی هغه هم د یو کالو هغه هم په دغه شان کم چې د سخي زوی مړو دغه شانتي هغه هم ناڅاپي چې دی نو ښه په لوبېدو نه څه بیمارو نه بلکې هېڅ نشاني هم نه و لکه دې باندې چېرته ټوخی هم راغلی یا څه تبه راغلی. نو هغه هم په دغه کم سخي زوی چې مړ شو په دغه حساب کې په دغه بیمارۍ کې دا ریاض زوی چې دی نو هغه هم مړ شو. نن د هغې یو هفته بعد د دې بل ورور خالق لور وه او خالق موږ سره یو جرګې کې وو. نو هغه ته ټلیفون وشو چې ستا جنۍ ته څه چلو شو. هغه بیا لاړو او بل جنازه وه هغې نه ما ټلیفون وکړ تقریبا نیمه ګنټه نه ده شوې. نو هغه ما ته په هسپتال نه وایي چې هغه خو سیریس دی او بس هغه زوړ بیماري ده. نو هغه هم هلته وفات شوه. نو دا یو میاشت کې دننه دا 3 ماشومانان چې دي نو په دغه یو بیمارۍ باندې دوی وفات شو. نو اوس بیا نن موږ دا سوچ کړی و چې ډاکټر صاحب مدین هسپتال کې به د دې څه پوسټمارټم وشي. نو ډاکټر صاحب ویل چې نه د دې به پوسټمارټم نه کوو دا نور کم کلي کې دا کور کې ماشومانان دي د غونو نو دا سبا راولئ چې د دوی څه اسکرینینګ وشي چې آیا دا څه وایرس دی یا بل څه شی دی. نو انشاءالله سبا به دا ماشومانان به هسپتال ته لیږو او نور مو حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې لکه د دې یو داسې یو سیستم لکه طریقې یافته ممالکو کې که داسې څه مرګ وشي یا څه وشي نو بیا باقاعده ټیمونه راځي. بلکل پوه شوې دا انسان چې دی نو هلته خو د سپو د دو قدري نو دا خو انسانان دي. نو په کار دا دی چې دا اشته خو لاړه مخې ته چې کم دی نو د دې مخنیوی وشي او د دې چې کم بیماري ده یا څه دی لکه الله تعالی کار دی لکه په یو میاشت کې 3 ماشومانان نو موږ هم په تشویش کې یو. نو موږ دا مطالبه کوو ستاسو په وساطت باندې چې د دې چې دی نو دا های کمانډ کم چې زموږ ډي ایچ او صاحب دی یا وزیر اعلی صاحب دی او کم چې منسټران دي امپیګان دي هغه دې باندې نوټس والي او د دې چې کم دی نو فوراً څه ټیمونه منتخب کړي او د دې مخنیوی وشي او د دې پته ولګي چې آیا دا څه وایرس دی یا څه چل دی چې دا ماشومانان تاسو د دې علاقې اوسېدونکي او خاص رشته را ستاسو ورسره تاسو ته به دومره پته لګېدلې چې یاره دا ماشومان په اولنۍ جټکا یا 2 جټکې ورته راشي 2 وفات شي په دې هفته تاسو وایئ لکه دویم جټکا نه راځي اولنۍ جټکې سره لکه اولنۍ یو جټکا راشي تقریبا نیمه ګنټه کې هسپتال ته ورسوي دوی بیا وفات شي. لکه دویمه جړکا خو بیا پته ولګي چې لکه دې کې دا مسله ده بیا سره چېرته علاج کوي نو یو ماشوم بالکل روغ او په مور په غېږ کې یا لوبېږي
نو هغه ته څنګه لکه تا ته پته نه لګي چې لکه دې کې څه بیماري ده یا څه دي. نو دا بیخي اچانک چې دی نو دا او په دې کور کې دا 3 ماشومان چې وو نو دا بالکل صحتمند وو. لکه نور کې که څه بیماري وه یا نه وه خو لکه دا 3 واړه بالکل صحتمند هټه کټه.